دغه خبره تیر کلم شوې ده، هغه بل کلم شوې ده، هغه بل کلم شوې ده. 20 رکعاته تراوی دي او که 8 رکعاته دي جی مونږ په بریلی پسې مونځ کولی شو او که نه، هغې په دیوبندي پسې کولی شي او که نه. دا ټولې خبرې تاسو اورئ او دا د میډیا حصه ده. نو نقصان څه وشه؟ تاسو وایئ چې دا خو دیني بحث دی، وبه شي. په اوپن پلیټفارم باندې چې کله دا بحث چالو شو نو زمونږ چې کم پبلک او عوام دی هغه د دینی طبقې نه متنفره شو چې دا خو په خپل منځ کې روغ نه دي. د دې د دین او د اسلام په خپله باندې پته نه لګي، دې د شریعت په خپله پته نه لګي. شیعه د سني خلاف دی، سني د شیعه خلاف دی، وهابي د بریلیانو دیوبندیانو د دې نورو خلاف دی، هغه د دې خلاف دی. نو زمونږ چې کم ینګ نسلو نو د هغې زړه د مذهب نه دا موړ شو چې دا خو هسې د نولو غویمه ده، یو د هغه ځای نه راټوپ کوي، بل د دې ځای نه راټوپ کوي، یو وایي چې زما خبره ټیک ده، بل وایي چې زما خبره ټیک ده. حالانکې دا جګړه 13 کاله شوې ده، 2 کاله مخکې هم شوې ده او په دغه پلیټفارم باندې د دغې چینل نه شوې ده. نو زمونږ جي اسلامي پروګرامونه چې کوم په چینلو باندې دي دا هم محض یو فارمیلیټي ده، محض یو خانهپوري ده، یو سوکاړ او براینام پروګرام ورته ته ویلی شي. خو لیکن چې کوم روح د دین او د اسلام دی او د معاشرې چې کومه اصلاح ده دا په دغې شیز باندې نه کیږي. تاسو که په میډیا باندې ګورئ نو په دې کې تقریبا 80-85% کې چې کم خلک دي نو هغه دین بیزاره دي. تاسو به ګورئ نن سبا د روجي مبارکه میاشت ده، تاسو به چېرته په ټي وي باندې عالم میزبان او انکر ونه ګورئ. یو سړی د 11 میاشتې ګډ شه، 11 میاشتې فلم انډسټرۍ کې تېرې کړې، ډرامې یې وکړې، د شیطان مکمل اطاعت یې وکړه. رمضان المبارک کې دقه کس بیا په اسلام باندې او په قرآن باندې خبره اتره کوي. آیا په دې تمام پاکستان کې، زه به صرف د پاکستان خبره وکم، په دې 24-25 کروڑ عوام کې، په دې علماو کې تاسو ته یو انکر نه میلاویږي؟ 11 میاشتو کې لکه موقع نه ورکوئ، زما ورکوئ. خو د رمضان المبارک چې کله تاسو اسلامي پروګرام کوئ نو د اسلامي پروګرام چې کم میزباني ده، اینکرینګ دی، نو په کار دا وایي چې دا خو یو اهل علم ته، یو صاحبي قرآن ته میلاو شوي وي. بیا چې په دغه پروګرامونو کې کم خرافات کیږي د مذهب په نوم باندې 4 او 5 مولیان کینې او دا بیا په خپل منځ کې جنګي. دغه خبره 13 کلم شوې ده، هغه بل کلم شوې ده، هغه بل کلم شوې ده.